السلام علیکم. زه مهندس خان تاسو ګورئ بازار نیوز. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ چې نن دا روډ چې کوم بلاک دی دا کوم چې ریلیان د سوات نه تللي د پی ډي ایم جلسې لپاره په دغه کې په پټخېله کې د هغې دپاره دا ریلیان چې کوم دی نو هغو د غلط ډرایوینګ د وجې نه یا مطلب د هغو ناپوهۍ د وجې نه روډ جام شوی دی. تاسو ګورئ چې دا روډ هم جام دی، بلاک دی، هغه طرف هم بلاک دی. په خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي. اوس ما وکتل چې دوه امبولانس هم دي، دوی نږدې ځای کې پساو وي. نو دې خلکو له پکار چې دي ښه طریقه باندې ډرایوینګ وکړي او په د روډ مطابق وکړي چې دې خلکو ته مشکلات نه وي. یقینا عزیز خان خبرې وکړې، تاسو وکتلو دلته کې د عزیز خان وایي چې یاره د بټخېله کې نن د پی ډي ایم جلسه ده او د هغه جلسې لپاره چې کومې ریلیانې روانې دي یا نور عام ولس چې کوم روان دی د غلط اوورټیک د لاسه په هغې کې چې کوم دی خلک ولاړ دي. خلکو په روډ باندې څلور پنځه قطار راکړي دي. نو د یو سایډه چې کوم دی روډ که آزاد دی، نو د بل سایډه چې کوم دی روډ مکمل جام دی، ګاډي تللی نه شي. تاسو کتلی شئ دا ټایم په دې روډ باندې چې کوم ټرافیک جام دی، زه تاسو ته ښیم د دغه نه تقریبا په دې کې چې کوم دی د بریکوټ نه والا تر د تینوډاګه پورې په دې کې دا جام دی. د بریکوټ تحصیل چې کوم عوام دی هغو ته هم تکلیف دی، دلته کې دکانداران ته هم ډېر غټ تکلیف دی. ایسچو دلته کې او د هغې عمله داسې چې کوم دی ټرافیک پولیس دلته کې لګیا دي، هغې په دې کې کوششونه کوي. خو چونکې زمونږ د غلط ډرایوینګ د لاسه چې کوم دی اکثر موږ ته مسلې جوړېږي. د هغې وجه دا ده چې یاره څلور قطاره خلکو راکړي دي، کوم طرفه چې مینګونه چې کوم کسان راځي هغې څلور لاینه راکړي دي. نو د دې غاړې چې کوم یو لاین ځي هغې ته ډېر زیات تکلیف دی. د دې وجه نه روډ جام دی، نو عام ولس ته هم په دې کې ډېر زیات تکلیف دی. دنیا خلک چې کوم دی هغه پیاده را روان دي. د ایسچو د دې چې کوم دی په خپله باندې دلته لګیا دی، هغه روان دی په روډ کې ګاډو له باقاعده هدایت ورکړي چې یاره تاسو لاینونه یو کړئ. دغه شان د ټرافیک پولیس هم لګیا دي، د هغې په مدد سره تقریبا چې دی لګیا دي. روډ کې لږ ډېر سلک ډېر حرکت راغی. دا وخت تاسو کتلی شئ دغه دوه لاینونه درې لاینونه د لاسه چې کوم دی تکلیف چې تاسو یې نه دی خلکو ته دا تاسو کتلی شئ په سکرین باندې. زمونږ د غلط ډرایوینګ د لاسه چې کوم دی موږ ته کوم تکلیف دی دا تاسو کتلی شئ. ډېر دنیا خلک چې کوم دی هغه پیاده روان دی. درې څلور لاینونه خلکو جوړ کړي دي. زه عزیز خان ته موبایل ورکوم چې دی مخکې لاړ شي او تاسو لږ د روډ وښئ چې یاره څه صورتحال دی. دا وخت یې د مینګورې نه والا تقریبا د بریکوټه پورې چې کوم دی دا روډ جام دی او په دې کې چې کوم دی د بریکوټ تاڼه غالېږې تاڼې سره تعلقونکي پولیس اهلکار ټرافیک پولیس پای کې لګیا دي، کوشش کوي چې یاره دا روډ کولاو کړي. تقریبا د ډېر زیات نه خو ښه شو، بیا هم کیدای شي چې غالېږې او دغه شان مانیار بره طرفونو کې چې کوم دی اوس هم روډ جام وي. زمونږ د غلط ډرایوینګ د لاسه چې کوم دی موږ ته دا مسلې جوړېږي. تاسو کتلی شئ په کومه طریقه چې کوم دی ډرایورینګ کېږي، په کومه طریقه باندې ګاډي روان دي. څلور لاینونه جوړ شوي دي. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ چې دا روډ جام دی. دا وګورئ د درې څلور لاینونه په یو ځای کې څلور لاینونه جوړ شوي دي. یو دا دی، یو دا بل دی، یو هغه طرف لاین دی. د هغې د وجې نه خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي. د خلک صحیح طریقه باندې ډرایوینګ کوي، د خلکو ته هېڅ تکلیف نه وي، هېڅ مشکلات به نه وي. داسې عام خلک پکې چې هغو ته عادي د هغو ایمرجنسي چې هغو ته هم روډ ازاد وي، نو هغو ته به هم د په وخت مطابق به هغه خپل ځای ته هم رسي او خپل ایمرجنسي خپل کار چې هغه هم کوي. تاسو ګورئ چې دلته څومره تکلیف دی خلکو ته. په دې یو روډ باندې ټرکونه هم دي، موټر هم دي، موټرسایکل هم دي، هر نمونه ګاډۍ پرې راځي. پکار دي خلکو له ډرایوینګ او د دې ټرافیک خاص صحیح رول فالو کول پکار دي چې د هغې وجې نور عوام ته تکلیفونه نه وي. نن د پی ډي ایم جلسه ده په بټخېله کې، خو چونکې روډ په غلط استعمال سره زمونږ درې لاینونه که مونږ چونکې خپل نمبر ته انتظار کولی
یقینا عام ولس ته یا داسې امبولانس دا وخت دوه درې امبولانس داسې تیر شول هغې ته به تکلیف نه و خو مونږ چونکې صبر نه کوو د هغې د لاسه مختلف نورو خلکو ته چې کوم دی ډېر زیات تکلیف وي او دغه شان چې کوم دی د تاسو کتلی شئ مریضانو ته یا نور چا ایمرجنسي هغې ته د غټ تکلیف جوړ شي دنیا خلک دا وخت په ادب روان وو که فرض که مونږ د نظامې سره د پولیس سره تعاون کولی او موږ درې څلور لاینونه نه جوړولی مونږ لږ د صبر نه کار اخیستی یقینا هر سړي ته به لار میلاوېده او هر سړی به تلو په یو طرف باندې څلور لاینونه جوړېدل یقینا دونه روډ هم نه دی او بیا په دې کې دا قسمه رش جوړول دا نه ده پکار تاسو کتلی شئ دا وخت کې حاجی تاسو کتل زموږ په سکرین باندې بازي نیوز په سکرین باندې تاسو کتل تاسو مونږه وخو چې یار د روډ څه صورتحال دی دا وخت په دې کې د ټرافیک پولیس هم لګیا دي او د عام دغه لګي تانې سره ایس ایچ او صاحب هم لګیا دی کوششونه کې لګیا چې روډ آزاد شي او یقینا ډېر زیات جام و دا وخت یې باقاعده تاسو کتلی شئ روډ کې ګاډو کې حرکت راغی او ګاډي روان دي